زه نن غواړم چې د خپلو کتونکو سره اورېدونکو سره یو ډېره اهمه مسله چې لږ شریکه باندې مشترکه په هغې سوچ وکړو. یو هفته کې دننه ډېر غټ واقعات دي په افغانستان کندهار کې. د کندهار پولیس چیف جنرل رازق شهید کیږي. په هماغه هفته کې پاکستان کې ستر عالم دین سیاسي رهنما مولانا سمیع الحق صاحب شهید کیږي. هماغه هفته کې د خیبر پختونخوا سینئر پولیس آفیسر طاهر خان داوړ اغوا کیږي او قتل کیږي. یو خو دا یو لینک دی. دویم خبره د دریو واړو رشته افغانستان کې جنرل رازق خلکو کې پاپولر ولې هغه د طالبانو یعنی د ریاست د مخالف قوتونو خلاف بالکل د دیوال په شانتي ولاړو خلکو سره مینه نه مو. پاکستان کې مولانا سمیع الحق چا خوښو ځکه چې اسلامي سکالرز و د جهاد کې د هغه خپل یو رول او هغه ته به روحاني پلان وي د افغانستان د طالبانو. طاهر خان داوړ هغه شخصیت چې د تیرو لسو کالونو هغه د پاکستان د مخالف قوتونو د دهشتګردو خلاف بالکل جنرال رازق په شانتي د دیوال په شانتي ولاړو. یو خو دا رشته شو. دویمه خبره لږ زه ځکه وایم چې تاسو په دې خبره به سوچ کوو چې یاره آیا زموږ سره څوک ګیم خو نه کوي. دویمه خبره دا ده چې جنرال رازق مړ شو نو یو طبقه داسې وه چې هغوی الزام لګو چې یاره په دې کې د افغان حکومت یا د امریکې فوج پکې ملوث دی او د هغې سره حکومت بیا یو بیان هم ورکړ، تردیدي بیان هم جاري کړ. پاکستان کې مولانا سمیع الحق صاحب مري نو یو طبقه دا وایي چې په دې کې د پاکستان د ایجنسو لاس کیدی شي، سکیورټي ادارو لاس کیدی شي. طاهر خان داوړ په شهید کیږي، اغوا کیږي. سوالونه اوچتېږي چې په دې کې د ریاست پاکستان آیا ادارې شامل دي یا څه افراد شامل دي انډیویژوال توګه باندې یا اداره جاتي توګه باندې. دا خبره دریمه اهم کنیکشن د جنرال رازق الزام افغان ګورنمنټ لګوي په پاکستان باندې چې د دې ځای نه خلک راځي. د مولانا سمیع الحق خو لا انویسټیګیشن کېږي خو فیملی الزام ولګو چې دې کې د افغانستان لاس دی. طاهر خان داوړ پاکستان حکومت الزام لګوي چې په دې کې د افغان حکومت یا افغان خوره استعمال شوې ده. مطلب دا دی درې واړه چا کړي دي؟ پاکستان هم انویسټیګیشن نه دی کړی، افغانستان هم انویسټیګیشن نه دی کړی. زه وایم چې ستاسو ته نن زه دا سوال مخې ته کېږم چې دا کوم قوتونه دي په دې سیمه کې حالات بدلیږي. پاکستان کې معاشي یا سیاسي سټیبیلیټي را روانه، سی پیک پروجیکټ راځي، افغانستان سره تعلق ښه کېږي، سیمه کې تعلق ښه کېدل غواړي، افغانستان د هغه زړو حالاتو نه راوتل غواړي، افغانستان غواړي چې امن راشي، سیمې کې تعلقات ښه شي، افغانستان کې یو سټیبل حکومت راشي. دغه پروسس یو طرف ته روانېږي، بل طرف ته دونه اهم قتلونه مرګونه کېږي او د هغې الزام د جنرال رازق الزام په پاکستان، د طاهر خان داوړ په افغانستان، د مولانا صاحب الزام په افغانستان. کوم قوتونه چاته فایده ده؟ دا یو سوال دی زه تاسو ته مخې ته ږدم چې آیا دا خو نه ده چې څوک نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان تعلق دې ښه شي؟ نه غواړي څوک چې په افغانستان کې ولسونه په ارام شي، پاکستان کې ولسونه په ارام شي؟ نه غواړي څوک چې په دې سیمه کې د ترقي راشي، په دې سیمه کې د امن راشي؟ ما ته خو داسې څه ښکاري چې داسې قوتونه شته چې دننه ریاستونه هم کمزوري کوي، دننه زمونږ چې کوم اتنیکي یا کوم پښتون پنجابي مسله، د ازبک او د پښتون مسله، هغې مسلو ته څوک هوا خو نه ورکوي. هغه څوک نه دي چې په پاکستان کې هم سکیورټي ادارې بدنامي، په افغانستان کې هم سکیورټي ادارې بدنامي، هلته کې هم سیاسي مشران بدنامي، دلته کې هم سیاسي مشران بدنامي، دلته کې هم اتنیکي مسله ته هوا ورکوي، هلته کې هم اتنیکي مسلې ته هوا ورکوي. نه هلته اتنیکي مسلې شته نه دلته کې اتنیکي مسلې شته. ما په خیال دا یو موقع ده چې د افغانستان څېړنکار د پاکستان څېړنکار په دې خبره باندې سوچ وکړي چې ولې دا کار کېږي او په یو داسې وخت کې کله چې سیمه سټیبیلیټي طرف ته روانه ده، ملکونه یو بل ته رانږدې کېږي، د خلکو ترمنځ تعلقات ښه کېږي، سیاسي سټیبیلیټي راځي، معاشي سټیبیلیټي راځي. دا نننی زما سوال دی، ستاسو ټولو نه دی او ما ته چې څنګه هم نور معلومات راځي زه به هغه تاسو سره په دې یوټیوب چینل په لاره باندې به هغه تاسو سره وخت باندې شیر کوم.